أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وسپدی آیات کریمه کې وعید راځي کافرانو ته. اے کافرانو تاسو ایمان نه راوړئ د دې انتظار کوئ، یعنی هل ينتظرون اے ما ينتظرون دی انتظار نه کوي الا مگر د دې خبرې انتظار کوي ان یاتیهم الملائکه دا چې راشي دي ته فرشتگانا عند الموت پنیز د مرګ باندې لقبض ارواحهم د پاره د قبض د روحونو د دې او یاتی یا راشي ربک ربستا یا په حذف د مضاف کا او یاتی امر ربک یا راشي امر د ربستا پراتلو د ورځې د قیامت باندې چې اسرافیل علیه السلام ته به امر کوي د شپېلې یا او یاتی ربک یا راشي ربستا یوم القیامت په ورځ د قیامت بلا کیفن بغیر د کیفیت نه د پاره د فیصله کولو د پاره د مخلوق په منځ کې به فیصله کوي او یاتی یا راشي بعض آیات ربک بعضی نخي درستا مراد تینا طلوع الشمس من مغربها ده نور خطل د مغرب دا رخنا چې دا د غټو علامونه یو علامه د قیامت ده. نو رب کریم فرمایي یوم یأتی اغورس چې راشي بعض آیات ربک بعضی نخی درفستا چې دال دی پراتلو د قیامت باندې چې طلوع الشمس من مغربها ده. نو په دغه ورځ باندې رب کریم فرمایي لا ينفع نفسنا نفع نرسی یو نفس لرا ایمانها ایمان د دغه نفس لم تکن آمنت چې ایمان نوی راوړی دغه نفس من قبلو منا وړاندې د دغه طلوع الشمس من مغربها نو دین بعد بیا کله چې طلوع الشمس من مغربها وشو او بیا د ایمان راوړي نو لم تکن لا ينفع نفسا نفع نرسی ایمانها ایمان د دغه نفس او کسبت معنا په حال کون د دغه نفس کې لم تکن کسبت چې نوی کسب کړي فی ایمانها خیرنا په ایمان خپل کې خیر لرا یعنی نوی کسب کړي ایمانی نوی راوړي نو بیا د طلوع الشمس نه بعد فائدہ نه رسي یعنی لا يقبل ایمانو کافرنا نه قبلیږي ایمان د کافر ولا توبه فاسق نه توبه د فاسق. قلت ورته وای پیغمبر علیہ السلام انتظروا انتظار کوئ د ورځې د قیامت ان یقینا منچیو منتظرون انتظار کوونکیو بكم العذاب پتاسو باندې دراتلو د عذاب. ان الذين يقينا كسان فرقوا اوس په دې آیات کې رد کې په تفرقو باندې ان الذين يقينا هغه کسان فرقوا چې ټوټه ټوټه کړي دینهم دین خپل من حيث العقيده وكانوا منا وصاروا ګرځیدلي دي شيعا منا فرقا فرقه لست تني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ددينا في شيء پس شي کی کما ناداوی لست في قتالهم نیت په جنگ د دي کی في شيء من شيء پس شي کی نو دا بیا منسوخ ته پایت د قتال باندې او کچره معنا داوی لست منهما في شيء منا من عقابهم وثوابهم ومن توبتهم في شيئنا نیت د دې یعنی د عذاب د دینه د ثواب د دینه او د توبې د دینه پس شي کی دا اختیارات تا سره نشته نو دا بیا منسوخ نه ده د دې اختیارات الہ العالمین سره دي. انما یقینا خبر دا امرهم امر د دی الله الله لرده ثم بیا ينبئهم خبر ورکی دی لره بری تعالی بما پغسا کانو چودی یفعلون چې کوي دی په دنیا کې کوم کارونه
من هغه څوک چې راتلی وکړه بالحسنتې په یو نیکۍ باندې فله پس دغه انسان لره 10 امثالها له 10 حسنات امثالها دلره لس نیکۍ دي په مثل د دې یو نیکۍ لس نیکۍ ورکوي باری تعالی لس چندي د هغې ده. ومن هغه څوک چې راتلو کې بالسیئات په ګناه باندې فلا یجزا پس نشته دی جزا دلره الا مگر مثلها په مثل د دې ګناه باندې یو په یو ورکوي د ګناه. وهم او دی چې دی لا یظلمون په دې باندې ظلم او زیاتې نشي کولی. رب کریم فرمای دا یو لوی عظیم الشان احسان دی په دې امت باندې چې نیکی دی یو په لس د انسانا دا بدی دی یو په یو ده او دی بل انعام ته وګوره د غلط کار اراده دی کړې ده او دا غلط کار دی ونه کړو نو په دې هم درته باری تعالی نیکی درکوي یو نیکی ملاویږي. لوی احسان دی په امت باندې او دا نیک اراده دی کړې ده نیک کار او نیک کار دی ونه کړو په دې هم درته یو نیکی ملاویږي. قلت ورته وایه پیغمبر علیه السلام انني یقینا زچیم هدانی برابر کړی یم ربي رب زما مخکې لاړ شه سلر دینا دین لرا قیما مانا داسې دین چې پایدار دی صراط مستقیم چې لاره نیغه ده هغه کوم یو دین دی ملت ابراهیم چې ملت د ابراهیم علیه السلام دی حنیفه چې پالکون د ابراهیم علیه السلام کې همیشه میلان کوونکی او د باطل نه حق ته همیشه به حق را ټینګوله باطل به پرېښوده. وما كان نو ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه. قلت ورته وایه پیغمبر علیه السلام ان صلاتي یقینا عبادت بدنی زما و نسکی او ذبیحی زما یا منا و نسکی احکام د حج زما و محیای منا حیاتی زندگی زما و مماتی منا وفاتی او مرگ زما لله خاص الله لردی هغه الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی لا شریک نشته دی شریک له دلره وبذلک په دغه عقیده باندې امرتو مامور ګرځولی شیم یعنی امر کړی شوی دی ماته وانا زچیم اول المسلمین اول د گردن نهادانو نه یم. قتاده صاحب وی وانا اول المسلمین من هذه الامه زاول د مسلمانانو یم دغه امتنا. قلت ورته ووایا اے پیغمبر علیہ السلام غیر الله یا غیر د الله نه ابغي ولټوم ز ربنا ربا وهو حال داده دا رب کل شین رب د کل شی دی ټول شیزونو رب دی دا باری تعالی چې دی رب کل شین رب د ټول شیزونو دی زه نشم کولی داسې چې بل رب ولټوم. ولا تکسبو نه کسب کیا دایت کله نازل شو کله چې ولید ابن مغیره وویله اتبعوا سبیلی احمل عنکما زما د لارې تابعداري وکئ زه به بار کم تاسو نه اوزاره کوم پیټې د ګناهونو ستاسو. آیت نازل شو ولا تکسبو نه کسب کوي کلو نفس هر یو نفس د ګناهونو نه الا علیها منا الا عقوبة ذلك علیها مگر عذاب داغي په دغه نفس باندې ده. ولا تزرو نشی بارولی وازرتون یو بارونون کی وزر اخرى بار د بلچا پیټی سوک نشی بارولی د گناهونو. ثم بیا الى ربکم رستاسو تا مرجعکم مرجع ستاسو دا یعنی ورتل ستاسو دی فینبئکم منا فیخبرکم پس خبر بدر کئی تاسو تباری تعالی بما پاغسا کنتم چوئی تاسو فیه پاغی کی تختلفون اختلاف کوئی تاسو نو بیا رب کریم فیصله کئی پا منس تاسو کی. وهو الذي دابر تعالی غزات جعلکم چی گرزولی تاسو لرا خلائف خلیفگان دزمکی خلائف الارض خلیفگان دزمکی رست د تیر شوی امتنا اغي ختم شونو تاسو خلیفگان کی تاسو راغلی. ورفع اوچت کړي بری تعالی بعضکم بعض استاسونا فوق بعض پاس د بعضو درجات په درجو کې
څوک په علم کې اوچت دی، څوک په مال کې اوچت دی. مختلفو طریقې باندې باری تعالی اوچت کړي تاسو، خو دلته ولګو مال سره. ورفع اوچت کړي باری تعالی بعضکم بعض ستاسو نه فوق بعض پاسه د بعضو درجات په درجو کې لیبلوکم دې دپاره چې امتحانو کې په تاسو باندې باری تعالی فیما په هغه مالونو کې آتاکم معنا چې آتاکم درکړي تاسو ته په دې کې امتحان کوي. څوک غریب کی، څوک مالدار کی، چاله زیات ورکی چاله لږ ورکی، دا یو امتحان دی. ان ربک یقینا نفس تا چې دی، خلاصه دا ده ان ربک یقینا نفس تا چې دی سریع العقاب جلد ورکون کې د عذاب دی. و انه یقینا دا باری تعالی لغفور خامخا بخون کې دی للشاکرین د پاره دا شکر گزارانو، رحیم رحم کون کې دی بالصابرین په صابرینو باندې. ان ربک سریع العقاب رب کریم چې دی جلد عذاب ورکون کې دی چالره څوک چې غیر شاکر وي، څوک چې غیر صابر وي، او بخون کې دی لغفورنا للشاکرین د پاره دا شکر گزارانو، رحیم رحم کون کې دی بالصابرین په صبر کون کو باندې.